स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ها व्यू پورم کار کړو دا سینا ها په کویک ایکسس ټول بار کې خو بس مشکلات نه ان شاء الله صحیح ده لکه دا ټول بار څنګه جوړیږي یا د څه د پاره استعماليږي کچري مونږه وغواړو چې مونږه ځان د پاره یو ټول بار جوړ کو او بیا ته په اسانه باندې کار والو لکه اوس دا نیو کمانډ دی کنه زه ګوره د کې دا ټول بار لر کما ان کیس پهله بتاسو سره عادي حالت کې پدې کې سن ودا سبا پدې شکل کې وي وتا سره یا دې شکل کې وي یا مثلا بالکل دابم پکې نه وي نو کلم چې تاسو سره دا کویک ایکسس ټول بار رااله نو ګوره یو کس راځي فایل ترازی بیا راځي نیو تا او بیا راځي بلینک وربوک تا نو د دې نه به یو فایل را خلاصي د دې په ځای باندې یو کس وي چې په اسانه باندې ولر بشو क्विक एक्सिस टूल बार था जो तेम ची न्यू कमांड में पकार दे ओपन कमांड में पकार दे सेव कमांड में पकार दे और दगाशान प्रिंट प्रीव्यू कमांड में पकार दे और कम कमांड चिस्ता पकारीगी अमूमी तौर बाने तर रोजाना इस्तेमाले नुजान ले उखपर ख्वाख यो टूल बार जोड़ का अब या कौल ची दागे नसो के इस्तेफादा होके कचरी पदी की दासी कमांड स्ता पकारी चदल त मौजूद नहीं नो चरता बलाट शे मोर कमांड्स त बलाट शे और दाखो में तागवर्ड की कड़े को सासो याद शी चिरदी जन तजान ले कमांड रावस्ते शे च कम कमांड स्ता पकारीगी लका सेवेस कमांड अल तकिनो न जोम चिदा में पकार दे और दा पके ऐड का देना पसे ओके का नोराश उगोरा दादी सेव कमांड और दादी सेवेस कमांड امدغه شان چې کم دی پکاري نو مور کمانډ تزا او د دې پاپولر په ځای باندې په هوم نه پکار دی یا د انسرت نه پکار دی یا د کم ټیب نه چې تاسو غواړئ نو تاسو کولی شئ چې یو کمانډ ځان لپاره په کویک ایکسس ټول بار باندې ځان لپاره راولئ واپس لر کوئ کلیک کا ریموو کو دینه پسې اوکے کا نو تاسو کولی شئ چې یو کمانډ ته لر کوئ otherwise دا एक्सिस टूल बार خطر واستل غواړي دلته کلیک کا نو ګوره د ریبن نظم چې خطر راشي او کنه غواړي چې بر راشي چې کوم ځای کې تاسو خوخيږي دا تاسو راوستي شي now it's clear come to file مونږه ډیسکس کړي وکړه یادم شي په کوم ځای کې یا ساده په ورډ پروګرام کې پهلا رازو انفو تا دلته وګوره انفو می ویلیو د ورډ والے ویډیو وګورئ اماغه خبرې دی پکې لکه پهلا راشما او چرتا پروټیکټ وربوک تا پروټیکټ وربوک څه کار کوي کچري مونږه وغواړو چې د خپل وربوک ته پروټیکشن ورکو لکه پاسورډ ول ورکو مارک از ا فائنل مطلب دا دی چې مونږه د پکې بالکل بیا بس فائنل شي نور پکې کار نه کوم لاک غوندې بشي او انکریپټ وذ پاسورډ بالکل بس وک دا فایل نشي را خلاصولې ګوره وته داسې لکه ان کیس کچري مونږه راشو او زه یو نیم پوسټ او سو ایڈریس زرا لما زه یو ऑफिस की वजीफा कोमा और पागे के में यो फाइल तैयार कर जवाड़म चे उस दा बंद लगा प्रोटेक्शन पे लगो इन्हीं हाँ ठीक शम गुरा दा फाइल दे जरा जमा इन केस दा में सेव को पकम दे की चिकम दे की सेव को वही په ډیسکټاپ به سیو کما چې موږ ته په راخلاصولو کې اساني سپونوم باندې زه تم چې فرست فایل دا مې سیو کو اوس دا فایل زه بندوم او دوباره راخلاصوم وګورئ فرست فایل راخلاص شو زه غواړم چې دا دی باندې پروټیکشن ولګي چې څوک نشي راخلاصولای نو انفو تبراشي او پروټیکټ تا او دینه پس انکریپټ وذ پاسورډ را بشي یو پاسورډ ولورکا او دینه پس اوکے کا دوباره پاسورډ اوکے او دینه پس راشما سیو بٹن باندې کلیک کړئ او دا فایل بند کړئ صحیح ده همدغه فایل بند کړئ کچری یو بل کس راځي سبا دا فایل راخلاصي نو چې کله په دې کلیک کی دا به څه غواړي پاسورډ بغواړي نو ستانه بغیر بل کس نشي کولای چې دا فایل ځان د پاره سکی راخلاص کی نو دغه یو پروټیکشن د دې ځای نه تاسو کولی شئ چې وغواړئ چې زه یو فایل زسه کما راخلاص کما او دا وګورئ واپس پس شي راخلاص شي نو اټس کلیر سو واو دا صرف مونږه دا فایل یاد ک چې انکریپټ دا ټیک مارک لر کا او دا پاسورډ هم د دې ځای نه ختم کا او دینه پسې اوکے کا نو بس پروټیکشن به دې شي ختم شي خا دغه شان دی دا هم د دال تک کړو پروټیکټ کرنٹ شیټ او پروټیکټ ورک स्ट्रक्चर صحیح ده خدا स्ट्रक्चर د دې ځای نه چې کم دی سکیږي بنديږي التمیم درته کړو ک یادم شي او دغه شان دا مختلف قسم ریسټریکشن دی بیا وګورئ چیک فار ایشو سب کې راغلي دي هغه وګورئ دا شانته مینیج مختلف قسم ریکور ان سیو ورک بوکس څه کار کوي
هغه فایلونه کم چې مونږ نه دي سیف کړي لکه یو فایل دی هغه ما سیف نه کو بند مې کو زه غواړم چې دا ماته څه شي ریکور شي لکه دې ځکه مونږ ته ښکاري کنه لاندې راشم دې ځکه ریکور آن سیو وربوک کلیر شه کنه بس دغه به وګورئ ښه دا پراپرټیز دي که یادم شي څه کار کوي معلومات د دې فایل باره کې پوره معلومات ورکولو دپاره یا فایل باره کې پوره معلومات کتو دپاره مونږ استعمالو څه پراپرټیز را به شمه نیو ته صحیح ده نیو څه کار کوي نیو خو د نوم نه ظاهر دی چې نیو زه غواړم چې ما سره یو فایل دی ما پکې کار وکړو زه غواړم یو بل په کار دی نیو ته به راشم او په بلینک وربوک به کلیک کړم نو ماله به څه راکړي یو نوی وربوک به راکړي او که زه غواړم چې نه زه نوی وربوک نه استعمالوم او نیو ته راځم زه چې زه تیار بلینګ سټیټمنټ تیار د مخکې نه جوړ شوی یو ټمپلیټ استعمالوم پوهېږې که نه ټمپلیټ ګوره سرچ فار ټمپلیټ که چېرې ما سره نیټ موجود وي نو اوس به تاسو له ډېرې ټمپلیټې درکړي زه یو کوشش کوم ګوره ورته زه ورته یم چې ما له څه راکړه ښه ما له ټمپلیټ راکړه دلته سرچ بیا یې بند کوي دا پروګرام مکمل او بیا یې راخلاص کوي ګوره ورته زه رالم فایل ته او نیو ته به راشو صحیح ده اوس وګوره ما له دې ځای کې ټمپلیټ یې راکړی وختي دا نه وي ښکارېدي نه اوس تاسو څه پکار دي دا وګوره مخکې که تاسو کتلي چې نیټ نه وي نو دا تاسو ته نه راځي دا وګورئ مختلف ټمپلیټ یې درکوي تاسو ته مختلف تیار جوړ شوي یو ټیبلونه یا یو پروجیکټ درته درکوي ښکاري که نه مطلب ویکلی کور وغیرہ وغیرہ مختلف منتھلی بجٹ منتھلی بجٹ دی گرانڈ پلانر دی او ویډینګ بجٹ دی وغیرہ وغیرہ زه به دا کلیک کوم او دې نه پس به کریټ کوم نو دا به د انټرنیټ نه تاسو ته یو ټمپلیټ څه کي ډاونلوډ کي نه انټرنیټ خو دغه کوم چې پکې دي دغه به کار کوي دغه کوم چې مخامخ یو دوه درې ښکاري که نه دا به کار کوي خو عمومي طور باندې لکه نور تا سره نوي نشي راتلی لکه سرچ کې ولته ورکې نو بیا به کار نه کوي صحیح ده دا ګوره څه ویډینګ بجټ سمري لکه د واده څه پروګرام دی او د هغې دپاره چې کوم موږ بجټ وباسو چې څومره مصرف به پرې راځي په کوم سیز به څومره روپۍ راځي د هغې دپاره مطلب دی یو ډیټابیس غوندې جوړ کړی دی او تا ته وایي چې دا اوس زه له در کومه خو که چېرته رایکي یس هغه دا خو کوشش کوي خو زمونږ نیټ هم اني هاو تاسو نیټ باندې لږ کوشش وکړئ دا به تاسو له تیار یو څیز درکړي لکه ګوره دا ګوره دا لیست درته ښکاري که نه چې څه ستاسو په کار آی تھنک نیټ ډسکنیکټ شه ځکه چې لاندې نور نه درکوي نو پوه شئ دا نیټ ډسکنیکټ شه صحیح ده زه ورته یم چې نه زه غواړم ان کیس بغیر نیټه واپس انفو واپس نیو ته رالم صحیح ده اوس دې کې موږ سره داسې شته چې هغه بغیر نیټه هم راځي لکه د دې خپل دي اوس دا خو ټول د نیټ نه راغستي دي صحیح ده دا ګوره ټول د نیټ والا دي صحیح ده نور یې نوي راکړه ښه ګوره دې ځای کې ورته تاسو لیکلی هم شئ چې کله نیټ در سره موجود وي او تاسو څه غواړئ نو دلته ورته ولیکئ چې دا ماته پکار دی یو جنتري پکار ده یا بزنس یو ټمپلیټ پکار دی پرسونل پکار دی انډسټري دپاره پکار دی وړوکي بزنس دپاره ماله راکړه ګوره ټرای یور سرچ اګین بیکاز یو ډیډنټ فاوند any انټرنیټ سو any how دا ګوره بیا واپس ډسکنیکټ شو any how تاسو کولی شئ زمونږ کار په نیو کې د څه سره وي واپس لاړ شم او فایل ته او نیو ته او زه ورته یم چې بلینک بس مونږ یې بیا جوړو ګوره زه تاسو ته څو یو ښویم ګوره ما یو څو ډاونلوډ کړي دي مونږ اکثر کله ناکله داسې پروجیکټ ایکسل ورډ فایل نو وګوره ایکسل چېرته پرتې وي ذهن کې مې اوس نه راځي چې کوم ځای کې مې سیف کړي دي any how ښه ځان دپاره یې جوړولی شي یا ډاونلوډ کولی شي څه کې مې اچولی دي اوس ایکسل دلته دا دی ګورې ډیلی ورک شیډیول دې ته وګوره څومره یو ښکلی دغه یې دله درکړی دی ښکاري که نه دا وګوره ډیلی شیډیول ایونټس دي او دغه پکې ټایم لاین دی دا وګوره تیار یو ټمپلیټ مونږ راغوستی همدغه شان یو بل ټمپلیټ امپلای ایبسنس شیډیول
مطلب څه کسان دي هغه غیر حاضري کوي نو هغه په دې ورځ غیر حاضر دی وغیره دا تیار یو پروجیکټ دی مطلب یو ډیټابیس دی ګوره جنوري میاشت ده فبروري ده مارچ دی اپریل دی مای ده جون ده اینډ سو آن ګوره تیار تاله یو نښې درکړي دي ګوره دا داسې نه جوړیږي یاد ساتئ په دې باندې باقاعده چې کوم دی فارمولې اپلای شوي دي ښه په دې باندې غټ غټې فارمولې اپلای شوي علي دلته وګورئ دې ته کې یو فارموله ده ا سب ټوټل والا ښکاري که نه دغه شان پکې مختلف ځایونو کې دا نښې ورکړي دي او د هغې به پیژانګلو کیږي دا ګوره کی وغیره نو دا عام طور باندې په اسانه نه جوړیږي لکه مشکل دی نو که غواړئ نو تیار راوستی شئ زه به راشم فایل ته کلیر واپس راځم اوپن ته اوپن څه کار کوي د روم نه ظاهر دی اوپن استعمالیږي کله چې مونږ یو فایل جوړ کړی وي او زه غواړم چې هغه راخلاص کړم اول خو دې ریسنټ ته راشئ ریسنټ کې وګورئ ریسنټ مطلب دا دی چې کوم تا اخري ځل په کار کړی دی یا دې کتلي دي هغه ګوره تاسو وختي وکتل نو موږ دا یو را اوپن کړی د هغې نه مخکې هم دا اوپن کړی او هغه پهله چې ما جوړ کړی هغه دا د دې نه مخکې ما دا یو راخلاص کړی او همدغه شان تاسو ته هغه لیست ښیي چې کم فایلونه تا کتلي دي دې ته ریسنټ ور بکس ویلی شي ګوره موږ سره دی امپلای ایبسنس شیډیول ښکاري که نه که چېرې زه راشم همدا زه سیف کړم سیف او دې نه پس راشم زه ورته یم چې په یو نوم یې سیف که انکیس جمال نوم مې ولور که او سیو مې که بند مې که اوس کله چې زه دلته راشم اوپن ته اوس به مونږ ته پهله کوم یو ښیي جمال په مطلب پوه شوئ کوم یو راخلاصې جمال والا فایل دا راخلاصې یا زه رالم اوپن ته زه ورته یم چې نه امپلای ایبسنس والا دا راته راخلاص کا یا سمپل رالم اوپن ته او چې کوم دا ډیلی ورک شیډیول والا راخلاص کا یا کوم یو فایل چې تاسو خلاصول غواړئ دې کې تاسو راخلاصولی شئ دیس از کالډ ریسنټ وربکس ون ډرایو پرسنل دا څه کار کوي که چېرې تاسو سره مطلب تاسو له یو ډرایو درکوي مایکروسافټ اکاونټ یو ډرایو درکوي سکای ډرایو ته ویلی شي چې په هغې کې تاسو دې ته وګورئ سکای ډرایو او که چېرې زه دلته لاړ شم دلته موږ سره سکای ډرایو تاسو د دې آیکن ته وګورئ ښکاري درته مایکروسافټ اکاونټ تاسو لا یو ډرایو درکوي چې په هغې کې تاسو کولی شئ چې خپله ډیټا ځان سره سیف کړئ وایي که چېرې په هغې کې یو فایل پروت وي نو تاسو د ون ډرایو پرسنل د هغې نه د انټرنیټ د لارې ګوره دا د نشان ته پام دی که نه انټرنیټ نشان دی ګوره نو انټرنیټ کنیکشن زه به په دې کلیک کړم او هغه اکاونټ به ورکړم او مخکې به دا ځي د هغې کې که یو فایل تاسو سیف کړی وي ابه دله راخلاصوي اني هاو اوس زه دا نشم کولی زه به مای سر ته راشم کمپیوټر ته زه یم زما په کمپیوټر کې دننه په بکس کې دننه یو فایل پروت دی کوم یو فایل دی وښایه راته زه ورته یم چې ما سره ان کیس ټریول ایکسپنس دا ما سره پروت دی به دا راته راخلاص کړه کلیر شو ګوره ما ورته ویلي چې لاړ شه په اوپن کې په کمپیوټر کې دننه په بکس کې دا زمونږ هغه کم فولډر چې تاسو کتلی دي د هغې لیست تاسو ته ښیي ښکاري که نه دا هغه لیست ښیي او که ته غواړې چې زه دننه بل ځای ته ځم نو په دې ډبل کلیک کا کوم ځای ته ځي زه ورته یم چې زه ډیسکټاپ ته ځم په ډیسکټاپ کې کوم ځای کې فایل پروت دی دا فایل دی دا راخلاص که وایي ښه واله هو دا دله راخلاص هغه پاسورډ پې دی ښکاري یو دوه درې اوکې کړمه اوس به راخلاص شي ناو اټس کلیر اوپننګ خو په اسانه کېږي مړه دا خو مې شل ځل کړي دي سیو کمانډ څه کار کوي سیو کمانډ مونږ استعمالو کله چې مونږ یو فایل جوړ کو صحیح ده ان کیس دا یو فایل مې جوړ کو او زه غواړم چې دا ځان سره سیف کو زه راځم فایل او سیو نو کوم ځای کې سیف کې هغه ډرایو کې سیف کې د انټرنیټ په مدد سره که نه خپل کمپیوټر کې سیف کې په مطلب پوه شئ سیو بس چې کوم ځای کې سیف کوئ لوکیشن ښایه او سیو باندې کلیک کا ډایرکټ به سیف شي او سیویز څه کار کوي سیویز د یو نه په زیات نمونو باندې سیف کولو باندې او په ډیفرنٹ فارمیټ باندې او په ډیفرنٹ لوکیشن باندې لکه زه ورته یم چې همدغه فایل به سیف کوم په کوم ځای کې همدغه ځای کې سیف کې همدغه ځای کې سیف کوم خو یو دوه درې په دې نوم باندې فایل به یو وي خو نومونه څه رالل بدل راله سیویز شارټکټ کی دا F12 کلیر یو دوه پنځه په دې باندې سیو کا نو مطلب دا دی چې یو فایل تاسو د یو نه په زیات نمونو په مختلف لوکیشن کې سیف کولی شئ کلیر را بشم پرنټ ته پرنټ څه کار کوي د نوم نه ظاهر دی پرنټ کمانډ څه کار کوي زه غواړم چې زه دا فایل څه کړم په ورډ کې مې درته پریکټیکل کړی صحیح ده که نه زه ورته یم چې لاړ شه او پرنټ یې کړه بس پر یې پرنټ کمانډ کلیک کوه ډایرکټ به درته څه وځي پرنټ آوټ وځي نمبر اف کاپیز څه کار کوي
यस वेरी गुड ګوره زه ویم چې ما سره د یو پیج 100 کاپیانې پکار دي لکه یو کس وی چې زه 100 کسانو ته غواړم چې 100 کسانو ته دا پیج وړاندې کوم نو یو خو نشي کولی نو هغې لپاره به دلته ورکړي چې نمبر اف کاپي 100 پکار دي دې ځای نه تاسو اخیستی شئ ښه پرنټر کوم یو پرنټر باندې پرنټ آوټ وباسي نو تاسو سره د پرنټرو هغه لیست به دلته پروت وي که چېرې تاسو سره د یو نه زیات پرنټر وي یو رنګین بل ساده وي بل یو قسم وي بل قسم وي نو تاسو به د دې ځای نه هغه پرنټر ورته سلیکټ کوئ چې کوم پرنټر باندې تاسو پرنټ آوټ وباسئ هغه به ورته ونیسئ چې به دې راله وباسه په مطلب پوهېږئ که نه او کنه پرنټر نه وي نو لاړ شه او ایډ پرنټر ته او کولی شي چې پرنټر ځان دپاره څه کې ایډ کړي خو اوس موږ سره پرنټر موجود نه دی نو دې دپاره به زه تاسو ته ایکسکیوز وکړم ها دا پرنټر آپشن دی چې داسې پرنټ آوټ وباسي که داسې وباسي اینی هاو دا خو کلیر ده ها پرنټ ایکټیو شیټ پرنټ ایکټیو شیټ مطلب دا دی چې مطلب ته د کم لکه اوس ما سره ان کیس زه رالمه په دې شیټ کې مې ډیټا ده او دې نه پس رالمه شیټ نمبر 2 ته دلته مې څه نوره ډیټا واخیسته لکه ان کیس امادلي دا ډیټا مې واخیستله او دې نه پس رالمه یو بل شیټ مې ان کیس راواخیسته او په دې کې مې څه ډیټا ولیکله اوس تاسو غور وکئ زما سره لکه ان کیس دا ملټیپل شیټ رالل صحیح ده ګوره ما سره دې وخت کې څو شیټونه دي 3 که چېرې زه دلته کې ولاړ یم او زه کنټرول پی پرنټر ته لاړ شم او دلته ورته سیټینګ کیو یم چې اونلی پرنټ د ایکټیو شیټ سمپل به راته دا پرنټ کې اوس دلته کې تاسو سره نور شته زه چې کله پرنټ باندې کلیک کوم نو صرف دا په دې شیټ کې چې دننه څه موجود دي هغه راته پرنټ کوي خو که چېرې زه ورته لاړ شم کنټرول پی او زه ورته یم چې نه داسې وکړه چې پرنټ انټایر وربک پرنټ انټایر وربک کې اوس به درته دام پرنټ کوي ورپسې به دام پرنټ کوي ورپسې به دام پرنټ کوي په مطلب پوه شئ که نه ګوره تاسو دلته کې وګورئ زما سره 100 پیجونه دي دې وخت کې 3 دي که نه خو زه چې کله پرنټ ایکټیو شیټ والم نو دلته موږ سره 100 پیجونه شو ناو اټس کلیر او بل پکې څه دي موږ سره پرنټ سلیکشن څه کار کوي یس ویری ګډ یو خاص ایریا تاسو پرنټ کول غواړئ نو موږ سره غټ شیټ دی په شیټ کې دنیا ځای نه دي یو خاص ایریا یو ریکارډ پرنټ کې یا څه پرنټ کې دا خو به انشاءالله کلیر وي ها پیجز فرام دا څه کار کوي تاسو ته به ما ویل چې ورډ یاد کړئ نو ایکسل به راته اسان وي هغه تاسو زه ښه دی انشاءالله مشکل نشته پکې داسې ده ښه زه غواړم هغه ویم چې د یو خاص ځای نه شروع وکړه لکه پیله صفحې نه والې 5مې پورې پرنټ کړه ما سره 20 صفحې دي د پیله نه شروع وکړه 2 تر څو پورې 10مې پورې اخري 10 پرېږده اینی هاو کولیټ به راته څوک وایي وایا د ممتاز اجي صاحب زویا وایا کولیټډ څه کار کوي وان کولیټ څه کار کوي کلیر بھائی بس دغه تکړه سټوډنټان مې لګیږي دا څه کار کوي یس ویری ګډ افقي او عمودي پرنټ آوټ وباسي دا څه کار کوي Good. Margin. دا څه کار کوي سکیلینګ سکیل یاد کې سوچو کوي نو سکیلینګ کوي مړه دا موږ سره شته که نه په دې دغه کې ورډ کې هم شته دی دلته تاسو راشئ سکیل مطلب دا دی دا لیکل داسې دغه که پکې او یا داسې راکړه که سکیلینګ زیاتې که کمې صحیح ده دقه دی ښه no scaling هیڅ هم مکوه first sheet on one page په دې فرست شیټ کې چې څومره ډیټا وي هغه راله په یو پیج کې څه کا راټوله کا سکیلینګ راجمع کا first all columns on one page صحیح ده که نه shrink دا ګوره دا shrink کار کوي shrink مطلب دا دی یو څیز راټولوي داسې ښه shrink anyhow او پیج سیټ اپ خو مونږ ویلو ښه جناب بس پرنټ خو نور پکې څه مشکل نشته دی صحیح ده ښه لاندې هم څه نشته را به شمه شیر ته دا خو مونږ نشو کولی اوس صحیح ده ښه ایکسپورټ څه کار کوي ایکسپورټ څه کار کوي لکه ګوره دا یو فایل دی ان کیس ما سره دا یو فایل دی صحیح ده زه غواړم چې دا زه یو بل فارمیټ ته واړم لکه پی ډي ایف ته کریټ پی ډي ایف کوم ځای کې په ډیسکټاپ باندې راشه او دې نه پس اوکې کا
صحیح ده دا بس تواوړي پی ډی اف کې براش ښکاری درته یو صفحه د مخامخ شیټ تا ته پی ډی اف ته سکی کنورټ کړي دا ګوره پی ډی اف ته واړو پی ډی اف پیژنې صحیح ده ښه جناب فایل او دینه پس ایکسپورټ دا پی ډی اف تاړي لکه یو فایل چینج فایل ټایپ دا څه کار کوي څنګه مثلا څنګه لکه مطلب دا دی چې په مختلف فارمیټ کې د سیف کړي لکه ورډ 2013 کې سیف کې ورډ 2003 کې سیف کې کنا یو بل قسم فارمیټ دی او ډی ایس وته وي باغې کې سیف کې په ټمپلیټ شکل کې سیف کې میکرو کې سیف کې دغه شانته مختلف فارمیټ تا ته درکې په کوم ډیزاین وي سیف کې پوه شئ په مطلب باندې نو ګوره تاسو سره ایکسل دا فایل په مختلف فارمیټ باندې په مختلف ډیزاینونو باندې سیف کیږي نو تاسو کولی شئ چینج فایل ټایپ او क्लोज से कार कई हाँ बंद कराता नो से बंद कराता था फाइल राता बंद का क्लोज सही था ए क्लोज क्लोज शॉर्टकट की कंट्रोल डब्ल्यू ए कारी वापस राले मन न्यू और जो तेम चीज़ क्लोज नाउ इट्स क्लियर न्यू फाइल हाँ अकाउंट द माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ګوره دا هغه اکاونټ چې لکه د مایکروسافټ اکاونټ مونږ جوړ کړی دی صحیح ده په هغې کې تاسو څه تغیرات مغیرات راوستل غواړئ هماغه خبرې دي صحیح ده دا ګوره ښکاري که نه دا اکاونټ صحیح ده آفس بیکګراوند د آفس بیکګراوند دې ده کې تاسو داسې کلاوډي ملاوډي ښکاري زه ورته یم چې داسې وکړه د آفس بیکګراوند راله کلاوډي مه راوله هسې سپرینګ هغه بره ځایونو ته ګورې ښکاري درته دغه څنګه راولئ دغه ځای نه تاسو کولی شئ چې کوم قسم بیکګراوند ستاسو خوښیږي داسې دې خوښ دی اوس تاسو راشئ چک کړئ دې ځای کې دا ځای ښکاري اوس ښکاري درته که راښکته یې کړم دا دی ښه دغه شان دغه سیټینګ میټینګ دی که ستاسو په کارېږي آفس بیکګراوند څنګه دې خوښیږي بس انشاءالله داسې آفس تیم د آفس دې تیم ته وګورئ داسې خړ غوندې رنګ دی زه ورته یم چې یاره وایټ یې کا ښکاري ګرین دا اوس وایټ ګرې لایټ ګرې سوري او ډارک ګرې لکه سټوډنټان دې ځکه ته به سم نه ښکاري دا ځینې ته ته سوچو کا زه ته هم چې نه داسې مې نه دی په کار او زه غواړم چې لاړ شه وایټ یې کا اوس وګورې هلکه داسې ټیک نه دی که نه دا خپل اوریجنل دا شکل کې داسې وي اني هاو لکه ګرین کلر کې به درته بیا ښکاري وایټ یادې خو اني هاو نور خو پکې داسې مشکل نشته صحیح ده پروډکټ کی ده او آپشن څه کار کوي د دې آپشن باندې د دې سیټینګ کیږي صحیح ده مختلف قسم سیټینګ تاسو کولی شئ د آپشن نه صحیح ده اوس خو آپشن بخښنه غواړم آپشن خو مونږ نشو ویلی ځکه دا خو ډېر زیات ټایم غواړي د یو ته وګوره فارمولې ته وګوره پروفینګ ته وګوره سیف لینګویج ایډوانس یو څیز کې چې کوم دی بلا خبرې دي نو بس تی وایه نو صحیح ده ښه اني هاو بس دا زمونږ و اوس انشاءالله یو څیز پاتې شو چې دیټ از کالډ فارمولا انشاءالله فارمولې به وایو ښه It's enough for today and inshallah tomorrow we will start formulas function and formulas Microsoft account munga